بسم الله الرحمن الرحیم. موږ سره ډېر بد سلوک وسو د افغانستان نه خلک راغلو 250 هغې ونیول نفر پاکوز هغې کې د ونیول څه نومېږي ځای د نصر کې 3 شپې هلته په وکړې په نارې نه وري نه چای نه ټکله نه ښه نه بد لمر ته نه اوبه وي نه چای و هېڅ هم نه و او ډېرو خلکو سره مهاجر کارټ یې غیم هغه کړې او نور یې هغې ځای نه یې راوستل دلته یې راوستلو پرون هغې عدالت کې په وایسته نن یې بېګا یې بیا یې راوستو 2 شپې هغې کې په وکړې جیل کې او پس د دې نه یې وسه افغانستان ته بیرته هغه کوي او موږ سره په دې منطقه کې ډېر زیاتی کېږي ظلم ورسره کېږي او داسې زنانه موږ سره شته چې نن یې 5مه شپه ده چې د واده شوی و او غم ورسره ناسته وه شاهو هغه هم وواله او داسې هغه ویره سره زنانه چې هغې کې مشکلات وو ډېر زیات هغه اسپتال ته هم نه پرېښولې بیا د اسپتال نه زنانې ورته هغې ځای نه یې راوستلې دلته په جیل کې هغې ورته وکړه ورکړه موږ سره په جوب کې دونه ظلم وسو حکومت سره وکړه بیا د جوب پښتانه جګ شو موږ سره مرګلتیا وکړه کارته پورته منډې را منډې وکړې او د موږ کسان خوش کړو خپل نه کسان انډیوالان مې وله ملګري مې وله خپل مې وله او دا پر دا د نصر باندې نیولې وله 2 شپې هلته په کړي ولې نن 5مه ورځ ده چې اوس په ژوب کې دي او د کوچلاغ کې وګاډو ته کرایې ورکړي دي 66,000 روپۍ یې 2 ګاډو ته ورکړي دي هغه په د نصر کې دغه کړي دي حالت یې پرې ایښي دي ګاډیان والا جنګللي دي او 66,000 روپۍ یې جنوړي دي او دی پر هغه ځای باندې پرېښوله دا څنګه قانون دی او حکومت دې ته څه نه وایي و ډریورانو ته دغسې ظلمونه کوي پر دا ډریورانو باندې دې غږ نه کړي چې ولې دا ډول ناکې کوئ هغه خو مسلمانان دي زموږ 20 کاله کېږي زه په اسلام آباد کې مړ خپل کاروبار کوو ژوند مې هلته دی چې اوس زه پر دا لار باندې راځم ولې زه افغانه یم ولې زه پښتون یم چې هر ځای پښتون دي د هغه سره ظلم کېږي پر یوه لار یې نه پرېږدي او زموږ د حکومت څخه دا خواست دی چې زموږ خپل حق غواړو د مړ سره چې دونې ظلم نه کوي او هر ځای چې دی د مړ سره ناجایز ډېرې کېږي